دا مسله دا ده چې کله یو زنانه دا دعوه کوي چې مال خاوند طلاق را کړي، تاسو یې مورې خپه غور خاوند وایي چې ما نه دی ورکړي، دا وایي چې نه مال طلاق را کړي دي، خاوند وایي چې نه می دی ورکړي طلاق. نو اوس په دې صورت کې بس کو دا یو مسله چاته پیښه ده، ښځه وایي چې مال خاوند طلاق را کړي، خاوند وایي چې ما طلاق نه دی ورکړي، هغه تل د پلار کار ناسته ده، خاوند غریب ورته منتونه کوي چې ما نه دی ورکړي، دا وایي چې نه مال را کړي دي طلاق. نو په دې اختلاف دی. نو شریعت د دې حل دا لیکلی دی، رد المختار فتاوی عالمگیریه او دا چې ډېرې فتاوی هغوی دا حل لیکلی دی چې اذا ادعت المرأة الطلاق وانکر الزوج، ښځه دا دعوه کوي چې مال خاوند طلاق را کړي او خاوند ته انکار کوي چې ما نه دی ورکړي، نو فالقول له دا خاوند خبر به منلی شي بیمینه په قسم سره، اذا لم تقم بینه چې کله پې گواهی قایمه نشي نو دا خاوند خبره به منلی شي، د ښځې خبره به نه منلی کي. څه معنا شوه د دې؟ معنا یې دا شوه چې کله ښځه وایي چې مال یې طلاق را کړي دي او خاوند وایي ما نه دي ورکړي، نو په دې صورت کې ښځه دعوه کوي چې مال یې طلاق را کړي، دا مدعیه ده، او خاوند ته انکار کوي چې ما طلاق نه دی ورکړي، نو دا منکر دی. او رسول الله مبارک فرمای البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. کله چې داسې فیصله راشي نو فیصله کې به مونږ اول مدعی ته به ګورو، منکر ته به ګورو. مدعی له به مونږ مدعی نه به د ګواهانو مطالبه کوو او منکر له به مونږ قسم ورکو. نو دلته ښځه مدعیه د دعوه کوي او خاوند ته انکار کوي، نو ټولو نه اول به مونږ ښځې ته ووایو چې ګواهان پیش کړه. تا سره ګواهان شته چې تاله طلاق درکړي دي؟ که ګواهان ورسره وو د ښځې په خبره به عمل وشي او خبره ختمه شوه، بس طلاق یې درکړي دي. اوس به د طلاقو ته ګورو، درې قسمونه دي، دا رجعي دي، دا طلاق باین دي او دا طلاق مغلظ دي، د هغې مطابق به فیصله کوو. او که نه ګواهان نشته د ښځې سره، مال یې راکړي بنده کمره کې هېڅ څوک هم نه و، نو بیا به مونږ خاوند ته ووایو چې ګواهان ورسره نشته، ته قسم وکړه چې تا طلاق ورکړي دي. که دې دله وي چې قسم نه کومه، بس بیا خو د ښځې خبره ثابته شوه، ځکه چې ده ورکړي ځکه او قسم کوي نه. خو که ده ډایرکټ قسم وکړو چې ما نه دي ورکړي طلاق او قسم یې پرې وکړو، نو د خاوند خبره معتبره ده، د ښځې معتبره نه. اوس چې ده قسم وکړو او ښځه وایي چې دا قسم یې په دروغه وکړو، دا خو د ده او د الله معامله ده. بس تا ته دې پورې شریعت ووایي چې ده قسم وکړو، په دې قسم باندې تا د سره طلاق نه ختمیږي، ستا نکاح ورسره برقرار ده. شریعت ستا نکاح، شریعت خو په ظاهره فیصله کوي، په ظاهره باندې شریعت ته فیصله درکړه چې بس دی وایي چې ما نه دی ورکړي، نه دی ورکړي، د په لاس کې دی، اختیار د ده سره دی، دی پې ګناهګارېږي، ده درکړي چې دی په قسم هم کوي چې ما نه دی ورکړي، ختمه شو خبره، ژوند ورسره تېروه. اوس که دا ډېره پاکه زنانه ده وایي نه ما اورېدلې دي په خپلو غوږونو او بالتیقن زه دا خبره کوم چې مال یې طلاق را کړي او زه ورسره ژوند نشم تېرولی، نو بیا شریعت ورته مشوره ورکوي فقها چې داسې وکړه چې د خاوند د ځان بچ کوه، خپل ځان ته پې تملیک مه ورکوه، اختیار مه ورکوه او سلاره ورسره جوړه کړه. اول خو دې راضي کړه چې ګوره دا زما ستا معامله ده د دوو کسانو د بندې کمرې، زه په دې باندې بالیقین ویلی شم تا طلاق را کړي دي. څه به وشي که موږ تجدید د نکاح وکړو، څه به وشي که مونږ دا خبره تازه کو، څه به وشي که مونږ د دې شکوک و شبهاتو نه ځان وباسو، څه به وشي که مونږ د اسلام ته ځان برابر کړو، نو ښه په مصلحت خبره ورسره خلاصه کړه. که بیا هم داسې انسان دی چې په مصلحتونو نه پوهېږي، نو بیا طلاق ته ورسره خبره جوړه کړه چې خامخا ستا شک نه ختمېږي، نو بس طلاق ته ورسره خبره جوړه کړه، طلاق ته واله، بیا د خپله خوښه ده، که ځان له بل ځای کې واده کوي او که نه همدې خاوند سره دوباره کوي، خو د طلاقو ته خبره بیا جوړه کړه چې صریح طلاق ته بیا راوالي، ځکه مخکې خو شریعت تا ته ویلي دي چې هغه طلاق نه دی شوي، ستا په ذهن کې شک دی، دوباره دویم طلاق ته یې جوړه کړه.